چې زم چرته استاد وې د څلېرویشت ګنټې ورځ کې مې 5 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وې چې خدای شته چې زړه مې ته نه ډېر دغه و خدای شته چې زړه مې ته نه ډېر دغه و خو هغې چې ما ته نن دغه وویل نو دا زړه مې بیا داسې دغه شه که نه او نیازک صاحب دغه او تر څه د میک ما طرف الکا د کته لکان چې ولاړ چې مو باسه مهرباني وکړه تاسو ته ډېر مسله تاسو دې نه لری شي دې نه لری نیازک صاحب دغه څو نوي شعر قاضي خاموش او هم ګوره ملا هیڅ نه وي قاضي خاموش او هم ګوره ملا هیڅ نه وي زمونږ په حال باندې پټ سترګې دنیا هیڅ نه وي او سن کې د اوښ په خپه تمامه میډیا غږېده سن کې د اوښ په خپه تمامه میډیا غږېده په پښتونخوا کې چې پښتون مري نو چا هیڅ نه وي سن کې د اوښ په خپه تمامه میډیا غږېده او په پښتونخوا کې چې پښتون مري نو چا هیڅ نه وي او دغه څو شعرونه چې نوي شعرونه ته وامه نیازک لالا چې څنګه چې په اوړي او په ژمي باندې نور بدلیږي څنګه چې په اوړي او په ژمي باندې نور بدلیږي داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر بدلیږي او زړګیه ما به درته وې خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي زړګیه ما به درته وې خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي او تا ته به هر سړی د ځان په شان ریښتونی ښکاري خو دا د باور نه دي دا خلک ګورې زر بدلیږي او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تک شورو که دنیا به بله وي ملګرو چې اوتر بدلیږي او دغه څو شعرونه نور هم چې ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دی دلته کې اوس هم په لمبو د ګزران خلک شته دی او خانجي شیشه د موټر ښکته که چې وی وینې د ژوند په لاره له خپې ابلې روان خلک شته دی مننه چې خانجي شیشه د موټر ښکته که چې وی وینې د ژوند په لاره له خپې ابلې روان خلک شته دی او صرف خوارانو ته نن راشه دلته څوک نه وایي مړه غاټانو ته د زار او قربان خلک شته دی او یوازې دا نه چې ژوندی به یم ګران په ډېرو د مرګ نه پس راپسې هم د ارمان خلک شته دی او دا ستاسو د پورندې خاورې ته چې زما د شعر د مینوالو نه دا پته لګي چې په پښتو باندې بلا مینان خلک شته دی او دغه څو شعرونه نور هم چې کم یو استاد په شرمې ماړه ویا ټیم استاد دغه څو شعرونه د نیازک لالا په غوښتنه چې ټیک ته چې د رنګه به ګلرنګه یې یار خو د اخلاقو نه بدرنګه یې او مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې مننه چې مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې یا د بونیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې او دا وفاداري دې یاره ډېره ده او ما سره چې ناسته کټ په لنګه یې او اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړې پښتونه تنګ د جنګه یې او ماله چې په غرونو باندې راغللې نو منم دې او تره ډک د ننګه یې مننه چې ماله چې په غرونو باندې راغللې او منم دې او تره ډک د ننګه یې او دغه څو شعرونه نور چې میس کې پکې درد سیوا کېدوله یو ټپکه وه زه به درته غوږ یم د خپل ستړي ژوند کیسه کوه او چاته هم د سوال د قبلېدلو وخت معلوم نه دی او غواړه مې د خدای نه دعاګانې روزانه کوه
او ما که ستا په مینه خپلې سترګې بل ته پورته کړې نو بیا به ګناهګار یم اشنا بیا رانه ګیله کوه او کوم ځای کې چې ما ورته اظهار د مینې کړی و ستړی چې د ژونده شي نو هلته کې دمه کوه او زه به تر جان هر وخت ستا په خوا کې نه یم او کله کله خیر دی په یادونو ګزاره کوه او دغه څو شعرونه نور چې مین پې د سرونو جواري کوي او ښکلي د مطلب پورې یاري کوي مین پې د سرونو جواري کوي ښکلي د مطلب پورې یاري کوي او تا ورله د غرونو زړه راوړی دی او یار خو ګورې مینه بازاري کوي او زار شم د بېوسه مین زړونو نه او څومره په پردو زړونو خواري کوي او بیا مې او تر جان له زړه مات کړی دی او بیا به د غم ډکه شاعري کوي او نیازه خان لاله دا غزل دی چې نه په ګرمۍ نه په ساړه و مزه او غم ته دې ټینګ لکه د غره و مزه دا خو حالاتو داسې کړی یم او څنګه چې مې وینې داسې نه و مزه دا خو حالاتو داسې کړی یم څنګه چې مې وینې داسې نه و مزه ښه ده چې مړ کړم ستا غم بې نیټې هسې هم تنګ په ژوندانه و مزه چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو نو په هغه شپه باندې اوده و مزه چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو په هغه شپه باندې اوده و مزه په نورو خلکو درونو سپک پرېږدوه وایم چې ستا نظر کې څه و مزه او ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم چاله به بد چاله به ښه و مزه د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل هغه مالیار د مینې زه و مزه او تر نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه و مزه بس دغه دوه اخري شعرونه چې ښه په کلاره په سکون او په ارام وده دي بېغمه خلک ګوره څنګه په ماښام وده دي او زړګیه دا خو صرف ما و تاله خوب نه راځي او نور خو د کلي چم ګاوڼ خلک تمام وده دي یو جهان مننه نو په سکول کې اندې پروګرام او استادان غیر چا پیرا ناستیو دا دغه چې نیاز خان لاله تا ته ما په وړاندې مرکه کې وی چې دا نو هم دی نو فساد جوړیږي تا وی نو وایه کنه هغه دغسې دی چې ژوند مې ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وی او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې زم چېرته استاز وی د 40 غنټې ورځ کې مې 15 غنټې ډیوټي وی چې سار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی څادر مې جوخ اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وی چې نه د چا ما تخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې راله پۍ راوړې د چا چې لنګې واوې او په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وی نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وی او په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی او څه لږ ډېر زده کړي دی استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادومه څنګه ژوندې د مزو دی نو استاد چې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وی اوس نیازه خان لالی په ناوخته کې نور نه ناوخته کېږي پرېږدې دا بل نظم هم ورته د سکول ده و سکول دغه نظم دی چې نن اخري ورځ ده د سکول نه فارغېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم نو سکول نه چې فارغ شم نوکرۍ پسې به ګرځم او هر قسمه دیاړۍ او مزدورۍ پسې به ګرځم او غم به مې په سر شي په روپۍ پسې به ګرځم
ښه بده به نه کوم خو برتۍ پسې به ګرځمه دې کال نیم کې به واورئ چې د کلي به ورکېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږمه نو پلار مې راته وایي بچې تا ته زمونږ تمه ده او مور دې خو رنځوره په والله چې ستا د غمه ده او ته که په څه کار شوې نو بیا بې علاجه سمه ده او توره یې پسې ښه ده د دې خړې تنخوا کمه ده نو بس ته نن نه پس په دې غمونو له لویېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږمه او مخکې نوکري ده د واده ټپې به وروستو وي مور مې راته وایي بچې دا کیسې به وروستو وي دا تراخه چې ګوټ کي نو خوږې پستې به وروستو وي او اوس که دې ځان وکړ او د دې مزې به وروستو وي نو وام ګرانه ده بېبې چې دې واده ته زه رسېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږمه مننه چې مخکې نوکري ده د واده ټپې به وروستو وي مور مې راته وایي بچې دا کیسې به وروستو وي دا تراخه چې ګوټ کې نو خوږې پستې به وروستو وي او اوس که دې ځان وکړ او د دې مزې به وروستو وي وام ګرانه ده بېبې چې دې واده ته زه رسېږمه او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم او د نن وخت نوکري به درله ژوند کي د خطرې سره وای به چېرته مړ نه شم د بم او د ماکې سره نو حالات چې د ملک وران وي د بھارت او امریکې سره نو ټول سرویس په تیر کې د دې غم او وسوسې سره چې خدای خبر د چا د لاس او کوم ځای به قتلېږمه او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم او کله د دې ټولو ستړو ستونزو نه چې تیر شمه هله به سړی شم په دوه کسو کې به شمېر شم او اوس که د سپلمۍ یم وروستو ګل به د نمیر شمه بس خو چې د چا د تورو زلفو دام کې گیر شم نو ستا په شان اوتره بیا به زه هم شاعر کېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم یو جهان مننه بیا ډېره مننه بیا ډېره مننه